یو راکړي بل راکړي بس او وخت تېرېږي کله یو کله دی هغو پلانان دي زمونږ څه دي जब छुट्टियां रिक्शा पर चलता रहो कर लेता रहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू प्रोग्राम ने यतीम वासर आज़म स्तासु द इखलास खादिम इलियास सहारा मलगरो रागलियो स्वाद ख्वाजा खेला मन पिते कलिता द शीरीन ज़ादर और कोता शीरीन ज़ादर और कम चे दनन नादरे का लौड़ान दे पाक रसेदले दे शपगलु रियानी यौ बचंगे प्रेखौदे दे उस्मान चिकम दावख जमुसरा मौजूद दे शपगु खोइंद रोड दे शीरीन ज़ादर और कम पदे इलाके के बे टैक्सी के वाला गरीबी बे कवला बच्चान वाला 200 रुपए गटले तशपे भी कसान वापस से लगा गाड़े ते अगस्तो चागा गरीब गाड़े न वर्को او دا هغه गाड़ी له कबला هغه وشته دي هغه د جون هغه به زی به لري د الله تعالی دی هغه لوی سفر د ډیرو زیاته خوشاله سره کی شیرین زادر اور خلاړو دوستر کی پناش وي خو هغه کم شاته چې و بچیان پرې خو دي زمونږه خوري پرې خو دي دا په دې غرونو کې چې دلته کې خو نه داسې سره روزګار شته نه د روزګار د پاره څوک شته نه بچم گاون کې داسې خان شته چې خور خدمتو کې سړی ته دراوړي هیڅ نشته عثمان بچی دا وخت په څلورم کې تعلیم کوي مې ولې وی پیسونه را پسې جمع شوي نو په سکول کې مخکې لا نه لم څلورم جماعت کې سبق وای شپږ لوریانې یو ورور زمونږ هغه کونډه خور دې بچیانو سره سکی په دې غره کې دا په څه باندې قلاری د دوی د رزق څه مسلې دي د دوی د ژوند کمې مسلې دي د دوی د اخترو خوشحالۍ څنګه دي د دوی د 2 ټیمه رزق روزي د کم ځای نه پوره کېږي هغه هر څه په دې پروګرام کې ګورو یتیم اواز نن راغلی دی خواځه خیل اصوات مان پیتای ته زمون سره اوسئ خور السلام علیکم وعلیکم السلام خورې درته وه شیرین زادر ور چې کله د ګولۍ په ضد کې راغی ظالمانو تې ګاډې اخیستو ژوند یې بایلو ګاډی هم لاړو کومه کور کې چې میخ او هغه هم پسې هم خرڅه کړه شیرین زادر ور هغه دوه سترګې هم پټې شوې اووه بچیان یې د پرېښوده د خوراک څښاک ډېرې زیاتې سختې د پرېښودې دا واړه چې د دې غره په سر باندې غوښتنه کوي چې روټۍ غواړي جامه پیزار غواړي دوی سره څه کوي دا په څه باندې قلارې ستاسو د دې کور څه آمدن شته جی یو راکړي بل راکړي بس او وخت تېرېږي کله یو کله دی څه به وکړو چا دانې راکړي چا ګوړه راکړي چا چای راکړي چا پیسې راکړي دوی ناجوړ شي ډاکټر پیسې نه وي سکول ته ځي پیسې غواړي پیسې نه وي بس دقه شان یو وخت شپې ورځ دې سبا کېږي نه څوک غوښتنه کوي نه څوک تپوس کوي نه څوک ښه کوي نه څوک بد کوي تازه ورځو کې لا ښه چا به تپوس وکړو اوس هېڅ هم نشته سکول ته ځي کپړې غواړي میسیانې وایي چې کپړې راوړي پایزار راوړي هغې واسطه زما نشته داسې اختر شي دوی کړېږي داسې کې ګم ډېر چاپېر واده شي کړېږي چې نه کوي د ټولې بل مې لور وه دقه شانې واده شوه څادر پلو په غاړه مې د کور وویسته دقسې څه سامان بس مې نه کېده چې هغې نه مې سامان کړی دقه وخت بس تېرېږي کله ښه او کله ناښه سهار شي ماښام شي د په ځان را باندې کو ټولو جاړو جاړو چې دا څه وپوه شو څه به راسره کېږي چې مې د خلکو غم ولیدو خپل غم مې هېر کړو خپل غم مې شیرین زادر ور چې جمدې خورې ټیکسي به یې چلو د ژوند داسې سختې داسې دردونه وو وری سم نو د خپلو وړو وړو لوڼو چا به ستا شپږ لوڼه دي چا به څه وي نو به وي دا مال خدای راکړلي داسې مې د خپلې لوڼه ګرانې وي چې راغی دوی به د ګیر چاپېر شوي د یو څه دغه به یې نه کوو د جنکو به یې ډېر کوو ماښام شي دوی به یې دقه یادوي چرته یو کس په ضرور خو ډېر سخت دي په خلکو تېرېږي څوک ته خبر نه وي چې تاسو نومونه سخته خدای خبر کنه دا ماشومه سکول ته ځي ورکړه ما 10 روپۍ راکړه زه به 5 ورکړم زه یم ستاسو 3 کسان یې 5 وخورئ دا وایي زه وږی کېږم ما له 10 راکړه چرته سو خندا کوي ټوله دنیا کې
قرور مې کته کله جوار راکړه کله پړ راکړه کله دانې راکړه حق به راوړو کله به خرڅ کړو شی چې نه وي پې وایو که دوی رانه ناجوړه شي دقه شان به مې ناست یم صدرک به مې نه لګي ډاکټر ته به زه بوځم په شکال کې خوبونه که زه به د خپلو بچو سره ناست یم خدای په کوم طرف ته راپسې راځي کور مې دروازه نشته دیوالې نشته هره پورې به زه خپلو بچو سره ناست یم دقسې بیا به موږ د ورځې اوده شو د دې بچیانو دپاره چې کله حلالې روزۍ له شیرینزاده به یې ووتو که نه اورئ اولته د ګولۍ په ضد کې راغی نو لوډیا کوډیا یې درپسې راوړو انسان هم لاړو سختې هم پاتې شوې هېڅ میلاو نه شوه په دې بس علاوه د سختو نه د دردونو د اوښکو نه درته بس دقه صرف هغه پرېښودل زه به د دې شپږو وړو سره څه وکړم داسې د دوی پایزار شي داسې د دوی جامه شي داسې د دوی ډاکټر شي او کور کې دې څه نه وي ته به سره څه کېده بے سہارا دی خفگان کے دان ټول عالم دے خورې جامې پیزار خو بوله زړې وکړې د چم ګاونډ نه بوله والې د دې بچیانو رزق دوه ټیمه درې ټیمه پوره کېږي کله یې او کله نه چې پخه کوژو کله ودوي موږ وایي به تاسو لږه لږه وخورئ چې نه نو څه ورسره کېده خو ټول واړې دغ په دې نه پوهېږي دوی خو به یې نه غواړي چې غواړي نو څه کوې ورسره غواړي دوی وایي بس موږ له یې راکړه امي موږ له یې راکړه وایي موږ وږي شوي موږ له یې راکړئ روژه راشي خورئ روژه ماتې راځي پېشمني راځي خلک ډېر ښه ښه خوراکونه کوي اخترې ډېرې خوشحالۍ راوړي ستاسو په دې کور باندې راځي داسې څه هېڅ به زموږ کره نه که روژه کله چا پخ کړی را کړی کله چا اوم را کړی کله یې او کله نه اختر خوشحالي به په هغه چا اختري چې چا دغه وي د چا جامه نه وي د چا پایزار نه وي ټوله چې نه کوي چې زما وروره چې لا زامن دی زما به وي چې ځه دونه خو میراث هر څه ته کړېږي داسې د خوشحالۍ موقع چې راځي هغه هم تاسو له دردونه درکوي سختې او جلاګانې هغه هم په موږ سخت دی په دې دنیا چا راته خوشحالي ونه لیده زما غم خو ډېر کم دی چې مې د خلکو غم لیدو بس چې دوی بیمار شي ډاکټر پیسې را سره نه وي په مخه نه دې ماشومې مې وایي ګوال نه سینه خرابېږي په مخه نقه خرابوي په مخه خرابوي سابندي پرې راشي که ستا څه نوم دی شیبه شیبه ولې ژاړې اسبې څنګه بچو ښه سکول ته ځې څوم کې دویم کې ولې ژاړې بچو تو مور دې ژاړي دا کاکیان ولې ژاړي ټول بچے یما یتیم چې بابا نه بچې بیا کور کې څه نه ډوډۍ نه جامې پیزار هم نه نور څه نه بچو احسن چې څه څه نوم دی شکیله شکیله سکول ته ځې بچو څوم کې اول کې ولې ژاړې بچو پلار مې نشته څه کار کوه بچې وایي پلار به دې څه کار کوه خواږه یې وچلول تاسو له بهر سره راوړه اخم چې به راتلو څه به یې راوړه ډېر ټول له چینګمان او پاپړ
اوس څه کوئ بچو؟ اوس خو مور وایي نه جامې شته د دې وړو نه چې ډوډۍ یې چې کله داسې شپه راشي او ډوډۍ نه انګولې بیا مور ته څه وایي؟ هېڅ هم نه. چې بیا څه کوئ نهر څملی؟ خپل انګولې ډوډۍ سره کرنی بچو؟ نه چې د خلکو کره خو یې که نه؟ ولې هغوی کره ولې دلته نه؟ د هغو پلاران دي زمونږ هسې دي. چاپلانې نو بیا کره ډوډۍ نه بچو؟ خبرګر عثمان بچی را سره ناست دی کم چې دا وخت تاسو ته وینئ اوښکې څڅېږي نور ماشومانان خو به صرف جړا کوي زما د سوالونو نه مخکې د هغوی په سترګو چې کومې اوښکې بهیږي زما په څنګ کې دا کومه وړه کاکۍ ناسته ده قطارونه روان دي د اوښکو د هغې د سترګې نه هغوی د خپلو خبرو اترو د وینا خو نه دي خو دا اوښکې داسې وایي چې درد دلته هم ډېر زیات دی عثمان بچی را سره ناست دی عثمان د دې کور مشر هم دی 4 جماعت کې سبق وایي کم دردونه چې د هغه په زړه باندې دي هغه ته هم داسې محسوسېږي ولې یو خو د شپږو خویندو ورور دی مور ورسره هم د کور کې ده یعنې 8 کسان کورما په دې کور باندې دیوال نشته ګیټ نشته د هغې خور وینا هم تاسو واورېده عثمان بچی د مزدورۍ هم نه دی ډېر د سیالو دی ډېر د امیدونو دی خو هېڅ نشته د هغه په خپه باندې دا سیري ویري سپلی چې نیمه خپه یې بهر او نیمه دننه د دې خبرې ګواهي ورکوي چې نیازولي یا نیازبین په هغه کورونو کې هېڅ کله هم نه وي چې په کومو کورونو کې د پلار سوری په سر باندې نه وي عثمانه څنګه بچو خیر سکول ته ځې څوم کې 4 کې تا ولې بچې ته په 4 کې پاتې شوې په کار راځي دا خو اوس ته کم از کم 6 او 8 کې خو وې پلار ډېر توړیپان लेकिन ونه خو ټیک چې مې کوله هغې کې به تمہاره خیره خرچه به کېږو ستاسو مې پیس نه ورکوم پر 100 روپۍ نه ورکولې امتحان به مې ورکوه خو به یې پیل شوی ستا پلار پیسې موږ له نه راکړه زه به رقې پاتې شوم 4 ته چې زه رالم زه په سرکاري کې رالم اوس په مخکې لاړ شې لکه چې سرکاري سکول ته شو پرایویټ کې چې پیسې نه ورکړې کېدې نو مخکې به نه تلې او داسې ده چې ستا کور څه آمدن شته څه ذریعه شته څه خوراک څښاک ماښام له سره راځي 200 روپۍ د کور له نه تاسو څه کوئ 8 کسان یې ټولې د خوریانې دي ته خپله هم سکول وې 4 کې نو تاسو څه کوئ بچو ستاسو جامه پیزار خوراک څښاک دا د کوم ځای نه راځي خدای پاک سوګیر بچا دی نو د به چوټیانې کښې پیو برشل ترم کار لیتلم بیا 3 ورځې بیمار وم څومره دیاړي درکړې 500 دې وګټلې بیا 3 ورځې بیمار د دې کور به څه کېږي بچو د ژملی نو خدای پاک موږ یې څونه وخت کېږي بچو پلار د مرګ نه بعد دې بچیانو تاسو ځان له چېرته اختر له جامې پیزار جوړ کړي نه جوړ کړي زړې اچول دي خو اوس دلته کې یخني هم ډېره زیاته ده بچو د بلیز ملو سویټر سره شته لړغونې څادر دی یعنې شمساردار د هغې کې ژوند تېرېږي شړی نشته نشته څه کوې بچو ته خو د کور مشر هم یې د دې بچیانو چې دوی کور کې غوښتنه کوي جامې غواړي چې روټۍ غواړي ته خو په دې خبره پوهېږې دوی خو نه یې پوهې بیا ورسره څه کوې بیا د ګاونډیانو نه راوړي وکړي بله څه کوئ دا مور دې څه کوي دا وږي مور سخته تېرې خواړه نه تېرې مور سخته تېرې خو واړه نه تېرې او جي کومې پورې به دا سخته تېرېږي بچو په دې ژوند کې ستاسو څو غورځنې مات شوې بیا پورې به تېرېږي لکه تا ته پته ده چې که به خپل مټ وګټله صحیح ده که نه چاپېرچل کې ودرېدو والا څوک نشته نه څوک هم نشته چې سکول ته ځې نه ولې نه ځې بچو روپۍ د لاسه نشو تللی
ماشومان خو دومره جاړي بچې چې غواړي روټۍ غواړي جامه پریزار غواړي ستاسو کور کې څومره سختي څومره دردونه ته پلار پرېښودي چې ژوندی و نو موږ له به یې راوړه پلار چې مې نشته نو یو نه غواړو بل نه غواړو ناروغه وړه خور مې شي ناروغه طبیبانو وس مې نه وي وایم څنګه به شي اوس ژوند ټول په خیرات زکات او په وظیفو تېرېږي موږ په دغې تېرېږي چې ماښامونه راشي بچو چې روټۍ کور کې نه بیا څه کوئ تاسو بیا ګاونډیانو کار دوکړې لاړ شو دوی راله راځي یما یتیم ګاونډیان خو به هم ستړي کړي که نه بچو په دې چارو غوښتنې کوي کلي ته پورې لاړ شو او چې نه نو بیا نه اوري بیا واړه واړه خو غواړي مونږ خو بیا هم صبر کوو خبرګرو شیرین زاده ورو بچیانو درد فریاد ژړاګانې چغې سورې به تاسو لیدلي وي عثمان بچې هم وایي هغې پورې به ژوند کې سختې وي چې تر کمې پورې لوی شوی نه یم ځکه چې د ودرېدلو څوک نشته دا 3-4 کاله مو ډېر زیات په سختو ډېر په زحمتونو باندې تېر کړل ما په څنګ کې هغه بچی وینا هم تاسو اورېدی موږ خو ګزاره وکړو خو ماشومان ګزاره نه کوي څنګه چې عثمان وی چې مور خو نهره هم تېری خو دا بچیان هېڅ کله هم نهره نه تېری دوی خو یې غواړي د هر ځای نه چې یې وی خو موږ ته یې راوړه بچیانو ته هم دا پته وي چې تر کومې پورې باباجان و نو پاپړ به یې راوړه چپس چنچور به یې راوړه خو اوس د ژوند هېڅ خواږه نشته یو عثمان چې کم د شپږو خویندو ورور دی او نیازبین نیازولی د سیالو ورور هغه هم په دې خبره پوهه دی وایي څه نیمګړې غونده کې څادر مې شته خو سویټر بنین یا دا څیزونه نشته ولې چې هغه په پیسو باندې کېږي او پیسې خو په دې کور کې شته نه چېرته کې ترېشل ته وایي ناست یو څوک چېرته غنم اوړه کې نو یو من اوړه راولېږي یا من دانې راولېږي یا چېرته کې د جوارو دانې رالېږلي مقصد وي دا چار چاپېر چل ګاونډ ستړی کړو نو اوس پورې کلي کې هم ځانه کله کله غوښتنه وکړو د بچیانو د چې روټۍ دپاره ځکه چې دا بچی خو په دې باندې نه پوهېږي چې پلار یا شته یا نشته پیسې راځي که نه راځي خو په دې پوهه ده چې ولږه انسان ته کله ولګي نو بیا د هغې ضرورت په چې روټۍ باندې سر کېږي ما ورته ته قرآن او حدیث څه وایي وایي من آمن بي من بات شبعان وجاره جائع هغه انسان زما د امت نه دی کم سړي چې په مړه خېټه روټۍ وخوړه او د ده ګاونډی وږی وده شو نو چې بیا یو ګاونډی شي بل په چم ګاونډ کې یتیم داسې نهر سملي او ما ورته په دې خپله 2 فوټه اوچته دنیا کې چې کم ګرځېږو د ځمکې نه چې کومه زمونږ او ستاسو 2 فوټه اوچته دنیا وي په خپلو دنګو دنګو ګاډو کې د خپلو یارانو دوستانو سره په خپلو چکرونو باندې په خپلو صحبتونو باندې په زرګونو روپۍ لګو خو چې کله د یتیم بچي اواز راشي نو بیا زمونږ او ستاسو په جب کې د 150 روپو کمۍ ولې راځي ولې مونږ داسې سوچ نه کوو چې د دې بچي د حق الله تعالی ما تا ته یو پلس راکړي رابعه بصري کره یو ورځ وایي میلمانه راغله 4 میلمانه راغلل او یوه روټۍ وکره وه نوکرې ورته وی چې دا خو 4 کسان دي روټۍ یوه ده وي دا یوه روټۍ هم د الله په لار کې ورکړه کله چې روټۍ ورکړه نو په ګاونډ کې چې کوم مالدار انسان او د وخت سرمایه‌دار هغه ژوند کوه هغه 4 روټۍ خپلې نوکرې له ورکړې وې دا رابعه بصري له ورکړه کله چې هغه راوړه وې دا زمونږ نه یک راکړې ده نو هغې ورته وې دا زمونږ نه دي تاسو خطا شوي یئ بل کور له یې ویسئ لږ ساعت بعد ور بیا وډبېدو 6 روټۍ یې راوړې وی دا هغه وی چې رابعه بصري له ورکوي دا هم زما نه دي دا د بل چا دي خطا شوی بل کور له به ورته ویلي واپس یې ویسه لږ وخت بعد لږ ساعت بعد چې کله ور واپس وډبېدو نوکر راله وی 10 روټۍ یې راوړې دي دې ګاونډي وی چې دا د رابعه بصري دي وی بالکل دا دي دا تې واخله نو هغه وینځه چې کوم هغې تپوس وکړو چې 4 روټۍ هم ستا په نوم راغلې وې 6 هم ستا په نوم راغلې وې تا واپس کړی 10 هم ستا په نوم د دغې کور نه راغلی وی زما سره زما رب واده کړې ده چې زما په نوم یو ورکوه نو زه به 10 درکوم نو ماتې 4 یا 6 نه قبلولې یو په 10 یې راکړه نو اوس ماته قابل قبول ده اوس یې په میلمنو هم وخورئ او مونږ به یې په خپله هم وخورو چې کله زمونږ او ستاسو عمل داسې جوړ شو سوچ زمونږ داسې جوړ شو یقین زمونږ داسې جوړ شو چې د یوې په بدله الله تعالی 10 ورکوي نو هله به زمونږ او ستاسو په معاشره کې داسې بچیان په سرو سترګو بیا بچي روټۍ پسې نه جاړي خواهشات د دې خلکو ختمې شوي دي
دا بچیان نوې جامې نه غواړي، نوې پیزار نه غواړي، خو چې روټۍ غواړي. الله تعالی دې وکړي چې زمونږ او ستاسو سوچ قیمتي شي. چې کله د انسان سوچ قیمتي وي نو بیا یو کار هم ناممکنه نه دی. خو زمونږ یو تنظیم دی اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن په نوم، په هغه کې د هرې طبقې نه پکې خلک شته. د دنیا د ګوټ ګوټ نه پکې مسافر دي، د خپلو بچو د رزق نه یو نونی راشو کوي. وایي داسې یتیمانانو ته یې ویسی، داسې نیمګړي خلکو ته یې ویسی، داسې سرتورو بچیانو ته یې ویسی، هغې خویندو ته یې ویسی چې په سر باندې سورې نه وي، د رزق درکې نه لګي. هغې خلکو د طرفه درله اوس تاسو لږې غونته پیسې درکومه، د دې بچیانو چې کوم د رزق مسله ده، د وړو د جامې د پیزارو مسله ده، هغه پې ورته پوره کړه. د دې بچیانو چې څه ضروریات دي هغه پې ورته وکړه. د یخنۍ سویټر یخني ډېره زیاته ده په دې علاقه کې. راځم به ډېرې زیاتې د هغې خلکو خوشحالۍ به درله وړم. د هغې مسافرو نه دې څه غوښتنه ده او څه دعا به ورته کړې؟ اوس خدای دې ولې ډېرې ورکړي چې څوک د چا سره دغه کوي که نه امداد کوي، الله دې ولې ورکړي. هغو ته به زموږ زموږ بچي موږ به ته دعا کوو، ولې به دعاګانې نه کوو. هغه چې چا رالېږلي وي یا څوک د چا داسې زړونو دغه کوي، الله دې ولې ورکړي. او ډېر لمونځونه به کوو، نفلونه به کوو، دعاګانې به ورته ولې نه کوو. ډېره ډېره دعاګانې به ورته کوو. زما بچي دغه شان دي. که بل ځل چې راځم ډېرې پیسې راوړم بیا به تا علاج هم وکړه. ښه ډاکټر له به دې بوزو، صحیح ده؟ دعا به کوې بیا؟ څه دعا به کوې؟ الله دې خوشحاله وایي تېروي خو ژوندون ځان دپاره هر څوک، او ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تېر شي. ملګرو د خپلو ځانونو ډېر زیات خیال ساتئ. د کیمرمین عمر ایت سره الیاس سهار الله ورکړي اجازت. د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.